سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل صوبزی مخاطب یم د سونو پښتونخوا د پېښور سټوډیو نه. نن په کوم ایشو باندې چې خبره کول غواړم هغه د پاکستان د سلامتۍ په حواله باندې یا پالیسي میکینګ چې ورته موږ وایو د هغې په حواله باندې ډېره د اهمیت وړ ایشو ده، او هغه دا ده چې نن په جی ایچ کیو کې د آرمي چیف سید عاصم منیر په صدارت کې یا مشرۍ کې د کور کمانډر کانفرنس وشو. په دغه کې نه صرف دا چې ټول کور کمانډرز چې دي هغه پکې موجود وو، بلکې په دې کې کوم فارمیشن کمانډرز یا افیسرز چې ورته وایي هغې پکې هم شامل وو، پکې هغې پکې هم شرکت کړی دی. دا په دې حواله باندې ډېر اهم دی چې یو خو دا چې سبا یوم کشمیر چې دی یکجهتي کشمیر هغه به نمانځلی کېږي، او بل طرف ته دا ده چې د افغانستان سره چې د پاکستان کوم تعلقات دي او بیا د کالعدم ټي ټي پي یا فتنة الخوارج په حواله باندې چې د پاکستان د ملیټري کوم سټانس دی هغه چې دي دې دوه ایشوز باندې پکې بنیادي خبرې شوې دي. کوم چې ډیټیلز راغلي دي آی اس پی آر چې کوم معلومات میډیا ته جاري کړي دي په هغه کې هم دغه دوه پوینټس چې دي هغه راوچت کړي دي. په هغې باندې خبره کول غواړم. یو دا چې د کشمیر مسله چې کوم ده هغه په دغه کور کمانډر او فارمیشن کانفرنس کې هغه د پاکستان او د افغانستان د تلخۍ یا د کشیدګۍ بنیادي وجه چې ده هغه ډیکلیر کړې ده، خو ورسره چې کوم دی یو بل طرف ته یې اشاره هم کړې ده، او هغه دا ده چې ویلي دي چې دغه صرف یو مقامي یا د دوه ملکونو مسله نه ده، بلکې که دا حل نه شوه او انډیا چې دی هندوستان هغه په خپله کشمیر کش پالیسۍ باندې ګامزن وي د اقداماتو یا د پالیسو په حواله باندې چې دی کوم چې د انډیا کوم پالیسي راغلی ده یا کوم جارحانه پن یا کشیدګۍ چې کوم بنیاد یې ښودی دی په هغه پس منظر کې خبره کړې ده. نو ویل شوي پکې دا دي چې د پوره ریجن پیس چې کوم دی د علاقایي امن چې ورته موږ وایو د کشمیر دا مسله د هغې لپاره هم ډېره غټه خطره ده. تاسو ته پته ده چې د کشمیر دغه ایشو چې کوم ده له دې سره بیا د افغانستان ایشو چې دا هغه هم په څه ځای کې تړلی شوی د هغې سره بیا د ایران سره زموږ تعلقات چې دي، بیا دغه رنګې د چاینا سره زموږ تعلقات چې کوم دي، د کشمیر دغه مسله پکې ډېر ټیک ټاک طریقې سره چې کوم ده هغه هایلایټ شوې ده. دویمه خبره چې کومه شوې ده د تشویش اظهار شوی دی هغه دا دی چې افغان حکومت ته ویلي دي چې هغه د ټي ټي پي په افغان ځمکه باندې د موجودګۍ نه انکار نه کوي، معذرت نه کوي، بلکې د هغو خلاف ته عملي اقدامات وکړي. او دا پکې ویلي دي چې د دواړو ملکونو د تعلقاتو د کشیدګۍ بنیادي وجه چې دا هم دغه ده چې افغان حکومت د فتنة الخوارج یا د ټي ټي پي خلاف یا نور کوم ګروپونه چې هغه د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالوي د هغې خلاف کاروایي نه کوي. نو ویلي دي چې د هغې خلاف ته کاروایي وکړي او انکار دې نه کوي. اول دې دا تسلیم کړي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالیږي، دغه خلکو ته سهولتونه هلته ورکړی کېږي دغه ګروپونو ته، او بیا د هغو خلاف اقدامات وکړي. د بلوچستان ایشو چې کوم ده په هغې باندې هم خبره شوې ده دا چې د بلوچستان کې چې کوم پراکسیز روان دي، کوم ګروپونه د ریاست خلاف سره ګرم عمل دي، نه صرف دا چې د هغو خلاف به د خیبر پښتونخوا غوندې سختترین اقدامات کېږي، بلکې په اقداماتو کې یا په کاروایي کې به اضافه هم راوستلی کېږي. او بیا دا هم ویلي دي مطلب دا چې سیول ادارو ته یا سیاستدانانو ته اشاره کړې ده یا نصیحت یې ورته کړی دی یا مشوره یې ورته ورکړې ده، تجویز یې ورکړی دی چې د دغه کم د بلوچستان د محرومیو چې کومه مسله ده د دې په اړ کې به چا ته هم اجازت نه ورکړی کېږي چې هغه ریاست چیلنج کړي. خو د دې خبرې ادراک یې کړی دی، اعتراف یې کړی دی چې حکومتونو له یا ادارو له پکار دا دي چې هغه د بلوچستان چې کوم احساس محرومي ده یا د هغو چې کوم حقوق دي، د هغو چې کوم د مفاداتو مسله ده، د هغې د تحفظ دپاره یا د احساس محرومۍ د ختمولو دپاره چې دی عملي ګامونه دي وکړي. که موږ د دوه خبرو ته وګورو دا ټول څیزونه چې کوم دي دا د یو بل سره انټرلینک دي، د یو بل سره تړلي شوي دي، او دا ښه خبره ده چې د پاکستان ملیټري اسټابلیشمنټ ته د دغه څیزونو چې دی ادراک دی. او نن چې کوم کانفرنس شوی دی په هغې کې درېیمه غټه خبره چې د هغه دا ده چې کوم د بلوچستان د کویټه کور کمانډر صاحب چې دی یا د پېښور کور کمانډر صاحب چې کوم دی یا د انټلیجنس چې کوم چیفز دي هغې آرمي چیف ته او دغه کانفرنس ته په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې چې کوم عملي ګامونه د امن دپاره د سکیورټي فورسز د کاروایو په پس منظر کې چې دی هغه جاري دي، د هغې په باره کې بریفینګ هم ورکو او آرمي چیف چې دي ضروري هدایات یا منډیټ چې دی هغې هم ورکو. ډېره مننه.